د بېنظیرې کفالت پروګرام 10,500 روپۍ چې دي هغه شروع شوي دي، خو زیاتکر کسان وایي تر اوسه پورې دا روپۍ چې دي دا موږ ته میلاو نه شوې. ځینې زاړه کسان دي هغه تللي دي، هغه وایي زموږ په اکاونټ کې نه دي جمع شي، او ځینې به دې کې نوي کسان دي چې د هغو د کاله پورې د رجسټریشن وشو او تر اوسه پورې هغه وایي چې موږ ته دا روپۍ میلاو نه شوې. د ځینې په کې 8 میاشتې وشوې، ځکه لاندې اکثر کمنټس وکړي موږ ته دا روپۍ چې دي دا میلاو نه شوې. ځینې کسان وایي دا مالدارو ته میلاویږي او غریبانو ته نه میلاویږي. نو نننۍ ویډیو چې ده هغه زموږ د دې په باره کې ده. د هغې دپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. نو د بېنظیره کفالت پروګرام 10,500 روپۍ چې دي دا شروع شوي دي او هغه ستاسو په اکاونټونو کې دغه روپۍ چې دي دا جمع شوي دي، او د دې سره د ماشومانو هغه روپۍ چې دي دا هم ورکوي. لکه کومې تېرې شوي روپۍ چې چا نه دي راغستې، نو هغه روپۍ چې دی هغه وظیفه چې ده د ماشومانو هغه هم میلاویږي. نو هر کله چې روپۍ راخلئ نو د هغې سره رسید چې دی دا لازم راخلئ، ځکه چې رسید تاسو راواخلئ نو تاسو ته پته ولګي چې ستاسو په اکاونټ کې دومره روپۍ دی او تاسو ته دومره روپۍ چې دي دا میلاو شوي. ځینې کسان په کوی زموږ نه 400-500 روپۍ چې دي دا کټ کوي، ځینې وایي 600 روپۍ کټ کوي. نو دغه چې ده دا ناجایزه ده، دا د هغو حق نه کېږي. تاسو د خپلو روپو چې دی د هغې تپوس کوئ. 10,500 روپۍ چې دي دا به تاسو ته مکمل چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. که بیا هم نه درکوي نو د دې خلاف تاسو شکایت چې دی دا جمع کولی شئ. اوس یو ځای لري او هغه 100 روپۍ کټ کوي، 50 روپۍ کټ کوي، نو دا څه خبره نه ده. دغه یې هم حق نه کېږي. خو 100-50 روپۍ چې دي نو دا څه خبره نه ده. خو ځینې کسان 500-600-1000 روپۍ چې دي دا کټ کوي، نو د هغې خلاف لازم تاسو د چل کوئ چې د بېنظیرې دفتر ته ځئ او هلته کې د دې خلاف چې دی شکایت جمع کوئ. او د 50 او 100 روپو لپاره خو سړی نشي تللی، ځکه چې په هغې باندې کرایه نه دنیا لګي. نو تاسو ته به دغه روپۍ هم میلاویږي او د کس خلاف چې دی شکایت په هم جمع کېږي. کوم چې نوي کسان دي، نوي کسان وایي موږ ته تر اوسه پورې روپۍ چې دي دا میلاو نه شوې. نو دا روپۍ چې دي دا تاسو له به کور ته چې دی دا به نه راوړي. د دې لپاره به تاسو ځئ کوم ځای کې چې روپۍ میلاویږي هلته به معلومات کوئ. بل لا چې خپل اهلیت په اول ګورئ. که تاسو د دې لپاره اهل یې نو دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. که تاسو اهل نه یې نو دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي. نو اهلیت چې دی هغه تاسو په خپل موبایل کې چې دی په خپله هم چیک کولی شئ. د دې په باره کې زموږ ویډیو شته په یوټیوب کې مظلوم یار سپیک سرچ کړئ نو زموږ د یوټیوب چینل به راته راشي. نو د دې په باره کې چې دا موږ ویډیو کړی دی نو تاسو خپل اهلیت چې دی په کور دننه چې دی دا چیک کولی شئ. کم کسان چې وایي دا روپۍ مالدارو ته میلاویږي، نو دا پروګرام چې دی دا د غریبانانو دپاره شروع شوی دی. کوم کسان ته چې دا روپۍ میلاویږي هغه لازم کمنټس وکړئ چې موږ غریبانان او موږ ته دا روپۍ چې دي دا میلاویږي. نو دا د غریبانانو دپاره پروګرام دی. ته چې کم مالداره یې نو د هغو ریکارډ چې دی هغه داسې نه موجود، ځکه د هغو د بینک اکاونټونه داسې پاسپورټونه دا قسمه شیزونه نه موجود. نو د دې د وجې نه ځینې مالداره کسانو ته چې دی دغه میلاویږي، خو هغه به هم په راتلونکي وخت کې چې دی هغه به له دې پروګرام نه چې دی هغه به وکاږي. کم زاړه کسان چې دی او هغه وایي چې زموږ په اکاونټ کې روپۍ نه وي جمع شوي، نو ستاسو په اکاونټونو کې چې دی اوس هم روپۍ جمع شوي دي او تاسو خپلې روپۍ چې دی دا راغستی شئ. ځکه نیمو کسانو راغستی او نیم کسان چې دي هغه اوس هم پاتې دي. او د روپو چې دی پوره ورځ وشوې د روژې د اول نه چې دي دا روپۍ شروع شوي، یو ورځ مخکې چې دي دا روپۍ شروع شوي دي په KPK کې. په دې نورو علاقو کې چې دی بیا وروسته شروع شوي، او په KPK کم خیبر پښتونخوا چې دی زموږ دا صوبه، نو په دې کې چې دی د روژې نه یو ورځ مخکې چې دی دا روپۍ شروع شي. نو تاسو د خپلو روپو چې دی معلومات وکړئ. کم چې نوي کسان دي کوم ځای کې چې روپۍ میلاویږي که نږدې راته نو هلته لاړ شئ او خپلې روپۍ چک کړئ. او آنلاین چې دی هم دا روپۍ چک کېږي. نو د هغې په باره کې چې دی زموږ ویډیو شته.